ګرانو کتونکو الف خان شیرپوی یم او دا نن چې موږ کومې خبره کوو نو دا د یو افسر دپاره کوو چونکې څومره افسران چې دي زموږ د قام په ټکسونو باندې په دغه کورسو ناست دي تنخوا اخلي خو ښه کار کوي خلک یې ستاینه کوي خو بد کار کوي نو تاریخ کې د هغه نوم لیکلی کېږي چې هغه پلان کې ډېر بد سړی و دلته کې ډیپوګان راغلي وو عرفان الله مروت راغلي خلک یې اوس هم یادوي دلته کې ظفرعلي شاه صاحب یو ډي سي راغلی نن هم خلک یادوي دلته کې منتظر خان یو کردار ادا کړی دی نن هم خلک یادوي دلته طارق سخیل ډي پي او راغلی نن هم خلک خوښوي خو هغه ترقي وکړه زموږ 400 ته ډي سي راغلی دی او دغه ډي سي په لږه موده کې د وړو په دې شاټیج کې چې کوم کردار ادا که نور کارونه به پرېږدو نو په هغې باندې خلکه ډېره ستاینه کوي خلک یې خوښوي نو یو خو یا دا مطالبه ده چې دې د کمیشنر پیشه وره لګوي دویمه دا مطالبه ده زه نه کوم جماعت اسلامي کوي تاجران یې کوي سماجي تنظیمونه یې کوي چونکې نه جماعت اسلامي په دې صوبه کې حکومت شته نه په وفاق کې حکومت شته په اپوزیشن کې دي خو د اپوزیشن باوجود هغوی ویني چې 400 کې دا کم صورتحال یې کنټرول که او په کومه طریقه باندې نو په هغې باندې خبرې اترې کوي نو زه به ړومبني فواد خان زما سره موجود دی څه غوښتنه لري او آینده څه لایحه عمل دی څه به وایي بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مننه الف خان وروره او مونږ خو تا ته شهباز درکوو او د زړه نه د دعا خیږي چې په دې 400 کې کوم هم داسې ایشو وي نو د ټول نه لومبې تاسو هغه اوچته کې دا ډیپټي کمیشنر صاحب چې کوم راغلی دی نو مونږ د دې سټاف نه واورېدل خپله مو کتېدل د عام عوام نه مو واورېدل چې د منتظر خان صاحب په شان یو ایماندار افسر 400 ته راغلی د وړو دا مسله چې په کومه طریقه حل کړه په خپله په بازارونو کې ګرځېده په خپله په هر یو شي باندې ایکشن اخیستل کومه مسله هم چې ورته په واټساپ ورلېږلې ده یا په یو ګروپ کې کتلې ده په هغې باندې ایکشن اخیستی دی خو مونږ ته بېګا یو ډېر لوی کس چې په سرکاري عهده په پېښور کې ناست دي هغه مونږ ته دا خبره وکړه چې د پیسو یو ریل پهل شروع دی دا کوم چې نګران سیټ اپ راغلی دی کوم گورنران راغلي دي د پیسو یو بازار یې ګرم کړی دی او د پاکستان په تاریخ کې چېرته دا نه دي شوي چې د ټولې صوبې ډي سیګان په یو ورځ یې ټول بدل کړل کمیشنران یې ټول بدل کړل وی ولې وی چې هلته د پیسو یو بازار ګرم دی پیسې ورکوه ځان له ټرانسفر کوه ډي پي او دلته راغی هفتې نه ده تېره کړې هغه ډي پي او یې بدل کړه بل ډي پي او یې راولېږه د ډي سي میاشت نه کېږي هغه له خلکو سره هغه انټروډکشن او هغه خپل کار یې نه دی شروع کړی هغه یې بدل کړل نو موږ وایو چې دا ملک دی که دا څه دي زمونږ دا ملک اسم چې دی نو ګراني ده پټرول ورځ تر ورځه ګرانیږي خلک په ژوند باندې ستومانه دي خلک خودکشو ته مجبوره دي او دلته به کې دي دا چلونه کوي نو د دې خلاف په انشاءالله جماعت اسلامي روز یو برپور احتجاج به کوي انشاءالله نوي جان څه به وایي تاسو بسم الله الرحمن الرحیم الف خان ورور تاسو ډیره مهرباني شکریه چې تاسو په دې دا ایشو راوچته کړه د دې نه مخکې هم تاسو ډیرې مسلې راوچتې کړي دي عوامو ته خو ډیپټي کمیشنر حوالې سره به زه دا خبر وکړم چې دا ډېر ایماندار سړی و د مونږ چې کله لکه تاسو ته پته لګي دلته د وړو یو دغه شروع شوی وړو به په بلیک هم خرڅېدله زمونږ چې کوم د فوډ محکمه ده د 400 نه به هغې په کروڑونو روپۍ د دې نه اوچتولې تر د سیکرټري پورې به هغه پیسې رسېدې په هغه ایشو باندې چې مونږ راوچت شو او ډیپټي کمیشنر صاحب سره کېناستو نو دا دومره ایماندار سړی چې کلی ته هغه کوټې مختص کړې اوس هم د دغه چې کوم د فوډ اداره چې کومه ده د ډیپټي کمیشنر صاحب سره نوارو او د ډیپټي کمیشنر ته یې چې دا زمونږ کار دی دا مونږ له راکړه خو هغه ورته چې نه دلته خو ماته حالات خرابېږي او عوامو ته خپل حق نه رسي ځکه چې فوډ والا به داسې کار وکړو 200 بورې به یې ورکړي میل والا نو 100 بورې به یې واپس کړي په هغې باندې به فوډ والا به بلیک خرڅ کړي 100 بورې به چې کومې به ډیلرانو له ورکړي په هغې کې به 50 عوامو ته لاړې او 50 په میل والا او ډیلرانو خرڅ کړي نو لحاظه د هغې د مخنیوي لپاره ډیپټي کمیشنر صاحب ډېر ښه اقدام وکړو او دلته عوامو ته هغه حق چې کوم دی د عوامو دغه هغو ته په درشل میلاوېده په ویلیج کونسلو کې دغه بل د هغې نه علاوه ډیپټي کمیشنر صاحب چې به معمولي د 400 کوم ایشو راغله کوم دغه به راغی نو په هغه به هغه اداره دغه به راوغوښتلو لکه څنګه چې د پېښور روډ مسله وه په هغې باندې پیچې والا راغوښتي وو خو چونکې په هغې کې مو زمونږ بدنصیبي دا ده چې کوم ارباب اختیار دي نو هغې سره دا ټول خلک ټچ دي هغه ټیکهدار نه د چوتي پولو
د خیالي پور هغه هم تباه او برباد کو. نو موږ ډیپټي کمشنر صاحب سره په دې کې میټینګ وو، خو چونکې هغه ټرانسفر شو او موږ د وزیر اعلی صاحب نه دا مطالبه کوو چې د هغه 400 سره تعلق دی چې دا ډیپټي کمشنر دی واپس کړی شي، کني بیا به موږ احتجاج هم کوو. او دلته چې کم د پیسو دا یو باران شروع دی چې په هغې کې ګورنر هم ملوث دی، په هغې کې پی ډي ایم ټولې پارټۍ ملوث دي او پیسې اخلي پیسېګانې، او دا هر افسر ټرانسفر د هغه د خوښې مطابق کیږي. صحیح. ګرانو کتونکو، چونکې د فواد خان یا د نوید خان تعلق چې کم دی هغه د جماعت اسلامي سره دی، خو دلته دا خبره اجتماعي ده، په سیاست باندې نه ده. ګیله د چا نه ده؟ جمعیت والا مولانا ګوهر شاه صاحب تاسو نه غوښتنه ده، بیرسټر ارشد عبدالله صاحب تاسو نه غوښتنه ده، محمد خان تاسو نه غوښتنه ده، د جمعیت چې څونه سرکرده خلک دي، خو 400 سره په دې ګرانه کې په دې لا قانونیت کې دا کومه یتیمه چې پاتې شوه یا دا خلقه چې کومه یتیمه ده، خو ښه کوې نو دا ډیپټي کمشنر د دې 400 کې پاتې شي. یعنې د وړو شاټۍ چې دلته کې د 100 روټو ضرورت دی، نو 15 روټۍ دې وخت کې د وړو په مد کې ملاویږي. خو جماعت اسلامي یا الخدمت فاونډیشن دلته کې یو کار کوي، دې وخت کې په ترکي کې او په شام کې چې کوم دی نور حسین به زموږ دعاګانې ورسرې دي، هغوی هلته کې لګیا دي او هغه کار هم کوي، په دغې هم ورته داد پیش کوو. بدقسمتي دا ده چې موږ دلته کې هرې خبرې ته په نیګیټیو نظر ګورو، په سیاسي نظر ورته ګورو. سیاست چې کوم دی هغه بدنام شوی دی. دلته کې خو نن د فواد خبره کوي، نو د هغه هم کوټه شته، خپل علاقې له ورکوي، خدمت یې کوي. خو نوید دی نو دی خپل علاقې ته ځي، هغه کري پې خپله ورکوي، هلته ورکوي. خو داسې نور هم دي. خو زه هم د دې یو شهري یم، د صحافت نه بالاتر ډیپټي کمشنر سره زما 2 ملاقاته شوي دي، یو په باچاهان پوهنتون کې شوي دي، یو مې په سپورټس کمپلیکس کې شوي دي. دفتر ته نه یم تللی، خو په 400 مې نظر دی چې کوم افسر ښه کار کوي ستاینه کوم، چې کوم بد کار کوي برملا پې لعنت ویم. نو په داسې یتیمه ضلع کې یو افسر یو ډېر ښه کردار ادا کوي. په کار دا ده چې دې وخت کې آل نال په دې صوبه کې چې کوم دی وزیر اعلی د جمعیت وزیر اعلی دی، موږ بیا په دې حساب کوو، هغه د بل چا نه دی. اگر چې هغه هم یتیم یسیر دی، هغه شان کردار نه ادا کوي، خو د دې ضلعې دی، نو په کار دا ده چې دې ضلعې ته توجه ورکړي، ځکه چې په دې ضلع کې به ښخېږي او په جنازه کې به دې موږ یو، او په جون به دې بیا موږ لیکل هم کوو، د جون نه پس او خبرې به هم پې کوو چې یاره یو وزیر اعلی صاحب او زموږ یو خبره یې منلې وه. او یا دویمه خبره دا ده چې هلته موږ ته یو نامعلوم تصویر چوک جوړ شوی دی، هم چا کړی دی، په دغې به موږ خبرې کوو چې دا د چا کارنامه ده. نو دا تاریخ لیکي. خو نن سبا به موږ نه یو، خو نوید دې وخت کې دا غاړه خلاصي یا فواد خلاصي. نو سیاست په خپل ځای د آخرت غم به هم کوو، د 400 په تاریخ کې به ځان ژوندی ساتو، خو ژوندی ځان ساتو نو اجتماعي سوچ به کوو، د انفرادي سوچ نه به روزو. نو دا دې وخت کې دا خبرې چې کېږي دا په اجتماعي سوچ باندې کېږي. زموږ 400 کې دې وخت کې انتخابي شهر ناپرسان په نظر راځي، تپوس پوښتنه نشته دی. خو د ډیپټي کمشنر هم لږ په پرخرونو باندې د نمک پاشۍ په ځای مرخم پټۍ کړې وه، هغه رانه ته بیا بوځې، نوې به بیا راځي چې هغه میاشت 2 کې ځان پیهی نو څه به شوي وي. نو الیکشن خو په دې صوبه کې کېږي نه کېږي، او په دې 10 کاله کې چې کم لا قانونیت تیر شو په دې صوبه کې او بیا په خاصه توګه په دې ضلع کې، نو ډېر زیات خفه یو. خو دې وخت کې د دې ډیپټي کمشنر لپاره چې کومه غوښتنه کوو، نو په کار ده چې زموږ دا غوښتنه دا یو غوښتنه هم خو ومنئ، نور خو هسې خیر خیریت هېڅ هم نشته دی. تر دې نه مخکې خو امپیو یمنیګانو دغه وړه چې کوم دی دغه تقسیم دې ډېر چې د هغوی د خېټو نه راویستل، د هغه حجرو نه راویستل، عام سماجي خلکو له یې ورکړل، ورته وي هم 2550 په دغې خلکو ته ورکوي. نو لکه دا یو ډېره ښه خبره ده، موږ یې په دې ستاینه کوو.